امت ته درواز در قیامت پورې مجموعه مخې ته پرته ده، یو قانون مخې ته پروت دی چې تاسو به زندگی تیروئ، نو د دې قانون او د دې مجموعې چې هغه قرآن او حدیث دي د دې مطابق به تاسو خپل زندگی او ژوند تیروئ. اوس هغه خو بله خبره وي چې امت یا خو سره دا قانون یا خو یو کس انسان د سره د الله دا قانون مني نه، نو هغه خو دې کافر هغه اسلام کې داخل نه دی، هغه د جهنم خشاک. خو که بعضې کمزوري مسلمانان وي اسلام کې داخل وي، کلمه ویلي وي، مسلمان وي، خو اعمالو کې کمزوري وي، نو په خپل ژوند هر مسلمان له غور او فکر پکار دی، په خپله زندګۍ باندې غور او فکر پکار دی چې الله تعالی دا انسانان پیدا کړي دي د یو خاص مقصد دپاره، او زما د زندګۍ مقصد سره ژوند به زه څه کې تېرومه، زندګي به څه کې تېرومه، د دې به زما نه د الله په دربار کې الله تپوس کې زما نه به مطالبه کېږي.